रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल इलैना रसूलन अरबिय्या अमीनन सादिक़न मुसद्दिक़न हाशिमिय्या मकीयन मदनिय्यन कुरैशिय्या अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन कान ज़हरुहु हादिरन फ़लयरकब मअना वलम यंतज़िर वमन कान ज़हरुहु गाइबन अन्हु वसदक़न नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ शौक़ मोहब्बत से रोए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमारे मुहतरम व मशरानो हमजोलो कशरानो हाजिरीनो गायबीनो अल्लाह जल्ल जलालुहु सरजमा द कामिल ईमान बरख नसीब का बिलखुसूस सोची पदी बाबरकत और द जुमे मुबारक बांधे द अल्लाह रब्बुल आलमीन द इबादत पनियत हाजिर दी या द हाजिर तकल की दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सरजमों की रदीद दुनिया मुश्किलात आसान की और आखिर खातिमा द दियो ज़मुन द टोलो पे ईमान की। मुहतरम उस्ताद हुजूर की माँ द सलोरमी पारी सूरह आल इमरान द आयत नंबर 123 से हिस्सा मुबारक और दारंगी
د رسول الله مبارک یو حدیث مبارک داوی صحیح سا چې سیرت حلبیہ مدارج النبوہ راغسته تاسو حضور کی ما تلاوت کړ الله رب العالمین دې ما تر حق وینا او بیا چې څومره سامعین دي الله دې سره زما ټول تر عمل توفیق نصیب کړي محترم سورہ ال عمران سلورم پارا آیت نمبر 123 کې الله رب العالمین فرمایي وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ او په تحقیق سره ستاسو سره مدد کړو الله پاک په بدر کې په جنگ کې بدر کې الله رب العالمین ستاسو مدد کړو وانتم اذلة او تاسو کمزوري وای الله رب العالمین ستاسو سره مدد کړو محترمو د دې ټوکړي په ذمر کې مخبر موضوع نن جنگ بدر غزوه بدر ګرځو پاغي باندې بلک شانه بحث کوو الله رب العالمین دې ممتاز ته د حق وینا بیا د عمل توفیق نصیب الله رب العالمین فرمایي تاسو الله رب العالمین مدد کړو په بدر کې او تاسو کمزوري وای محترم اول خدا وګورئ چې بدر څه شی دا بدر چې دا د مدینه منورې نه په اتیا میله فاصله کې یو لري ځای دی یو میدان دی او دې ته بدر په څو وجه باندې ویلی شي یو څو وجوهات بیانېږي یو وجه دا ده چې دې ته بدر په دې وجه باندې وایي چې دا د بدر بن حارث د نوم سره منسوب دی او دویمه وجه دا ده چې دې میدان ته بدر په دې وجه باندې ویلی شي چې دلته بدر بن مخلوف نوم باندې هغه باندې منسوب دی او درېمه وجه دا بیانوي چې دلته کې صفا اوبه وي یو کویه او بالکل تازه سپینې صفا اوبه وي او په هغې کې به سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکارېدله خلکو به وي سم بدر دی څوارلسمې سپوږمۍ ده داسې ښکلې وه پکې دا سپوږمۍ ښکارېده بهرحال دا وجې بیان شوي محترمو په دغې مقام باندې د حق او د باطل یوه عظیمه معرکه شوې ده د کفر او د اسلام یوه عظیمه معرکه شوې ده د هدایت او د ګمراهۍ یوه عظیمه معرکه شوې ده او دا د اسلام وړاندې معرکه او وړاندې جنگ چې دې ته ویل شي جنگ بدر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د مکې نه مدینه منورې ته هجرت وکړو او مدینه منوره کې انصار د ابو مرسته وکړه ډېره قرباني وکړه څو وخت بعد پیغمبر علیه السلام د 1400 صحابه سره عمرې لراځي او دا کافر منکې دای نه پریدي عمرې ته نه پریدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وسره وصلح وکړه هغه ته صلح حدیبیه وي سکالی پرې نه خو دوی چې کار نه برازي او دا وی خپل شرایط او هغه ورته وړاندې کړه دا وی ټایم نه لري په بهر حال سکالی د عمرې نه منع کړه وی چې بس کار نه بیا راځي نبی علیہ السلام سره د صحابه را واپس بل ورځ پته ولګی را چې د ابو سفیان په نگرانی کې یو قافله شام ته تللی ده او په شام کې تجارت کړی دی او ډېره عظیمه سرمایه حاصله کړې ده ډېر مال ورسره دی واپسې کې را روانه ده سرور کونین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باندې خبر شو اچانکې کې صحابه ته وایي ای زما صحابه ابو سفیان سره د خپل قافلې را روان دی او ډېر مال ورسره دی کم خوښوي چې مخې له وځو دا قافله وله رکاو موږ سره زیاتې کړی دی د عمرې نه منع کړي یو راځئ چې موږ سره مخې له وځو او دوی زموږ په دې طرف باندې به ځي چې موږ دوی رکاو نو نبی علیہ السلام صحابو ته د سره پاره وایي ډېره پاره جنګ نه کوي وایي راځئ چې ایساري رکاوي پیغمبر علیه
الصلاة والسلام دلتا مقصد لگو زکا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائلا اے زما صحابہ کرامو من کان ظهره حاضرا فلیرکبو معنا دا چا سورلے چی حاضر دا کور کی ولاړ د نوام دی مون سر سورلے ته اخی جی روان نشي او فرمایو لم ينتظر من کان ظهره غائبا عنه او د هغه چا انتظار ونکو د چا سورلې چې غایب وا په بل رزقي سره دلا کچرته محمد رسول الله د جنگ په نیت باندې ته نه د لری نبی هم سورلې راغوته وي د جنگ په نیت نتلو بلکې صرف دې لپاره لو چې د دوی د قافله لګي ساره کې د دوی سره خبرې اترې وکي د دوی نام څه لیکل وایي بل طرف ته ابو سفیان سره د دې غاړې یراوا او دا غاړې جاسوسان را چولیو چې تاسو اندازو لګوي چې موږ پسې به د مدینې نه څوک را پسې خو نه هغوی جاسوسي ورکړه چې او د مدینې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د لښکر په تاسو پسې راوته ابو سفیان یو کس ته 20 مثقاله سونه ورکړه او یې زر لاړ شه ابو جهل خبر هغه ډېر په زر په منډو لاړ ابو جهل خبر ابو جهل چې خبر شو وای ښا نن دې زموږ په قافله باندې حمله کول غواړي اعلان یې وکړو خلک راوځي هغه پیغمبر نن ستاسو قافله لوټ کوي ستاسو مال لوټ کول غواړي او په کثیر تعداد کې راوځي محترمو د رسول الله مبارک سره هغه پوج دی چې هغه د جنگ په نیت نه دی را روان بس راوته 313 کسان دي په دوی کې 77 مهاجرین دي او 236 دا پکې انصار دي او د دوی سره وسلام ډېره کمه وه چې د دوی سره صرف 3 آسونه دي 3 او یا ورسره اوښان دي دارنګې شپږ ورسره جنګي جامې دي زرې او اته په دې ثابته قافله کې توري 314 کسان دي او اته ورسره توري صرف دا کسان راووته د جنگ په نیت نه دي راوته بل طرف ته ابو جهل چې اعلان وکړو نو تیاری شروع کړو 950 فوج تیار یا 1000 مختلف روایت زر کسان تیار کړه او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله ته راځي دوی سره سلو خان دي سلو خان د مسلمان سره 3 خان دي کافر سره سلو خان دي او دارنګه سلور سره جنگي جامه چې اغوستي راغه فوج ور سره ده او د دوی سره ډېر زیات فوج دی ور سره توریم سیوا دي ور سره نور اوزارم سیوا دي او د دین علاوه سلس 12 کسان مشره ابو دا ذمہواری واغستا چې موږ به روزانه لس خانه لالو او دا زر پوجیان چې دا او په بڑاو البته به خلق الام ورکو بلګری بزان د سیوا لسو خان په دور زیاده ده او دې سره د ځان سره ډمې روانې کړې ولته چې جنگ وګټو دا موټي مسلمانان ختم کو نو خډمې به وګړو بیا به دا غینه باد را روان شي ډېر په واخ باندې لاړه او دوی په بدر مقام کې یو بل سره مخکي تمام محترم دا د اسلام وړاندې جنگ دی وړاندې جنگ دی د حق او د باطل معرکه ده د دین مخکې بل داسې جنگ نو شوه تمام محترمو دا د هجرت دویم کال دی نو لسمه میاشت ده او دا یو عظیمه معرکه راځي د حق او د باطل د رښتیا او د دروغو د کفر او د اسلام د پیغمبر او د ابو جهل د پمینس کې دا یو لویه معرکه راځي دې لویه معرکې ته جنگ بدر ویل شي غزوه بدر ورته ویل شي تمام محترمو کله چې دا شوشوا چیرې دا قافله د رسول الله مبارک بدر طرف روانه او بل طرف نه د ابو جهل قافله هم روانه ابو سفیان قافله هغه غاړې ته اخوا
را روانه د سایډ طرف ته والرکب اسفل منکم او قافله د ابو سفیان چې د لاندې وستاسو نه الله پاک مسلمانانو ته د جنگ هغه نقشه بیانوي. زما محترمو په دې دوران کې چې کله دا لښکرې مقام ته راورسېدې نبی کریم علیه السلام د صحابو نه وعده دي ورته وایي چې صحابو موږ خو د جنګ په نیت نه راغلي خو پته ولګېږي ابو جهل د لښکر سره راغی هغه د جنګ له راغی اوس به څه کوو تاسو به جنګ کوئ سیدنا مقداد رضی الله عنه پاسېدو عرض یې وکړه د الله نبي تا ته چې الله څه ویلي دی هغه وکړه والله ما نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى عليه السلام زمون دی په ذات درب قسم دی مونږ به داسې نه وایو څنګه چې موسی علیه السلام ته بني اسرائیل ویلو هغوی ورته څه ویلو وایي اذهب انت وربک فقاتلا تا او رب دې لاړ شئ جنګ وکړئ او موږ خو جنګ ته جوړ نه یو بني اسرائیلو موسی علیه السلام ته داسې ویلو انا هاهنا قاعدون موږ به دلته ناست یو مقداد رضی الله عنه ته فرمایي اے د الله نبي ولكن اذهب انت وربک تا او رب دې لاړ شه فقاتلا او تاسو جنګ وکئ انا معکما موږ به ستاسو سره یو مقتلون موږ به در سره جهاد کوو موږ به در سره جهاد کوو او ورته وایي قسم په ربو صحابه ورته وایي که تاسو موږ ته وفرمایئ یا رسول الله تاسو موږ ته وفرمایئ چې د دې غر سره وجنګېږئ دې دریاب له په ډغره باندې ورشئ نو قسم په رب که موږ وروسته شو ستا د حکم تابعداري به کوو د غر سره به هم ډغره کوو صحابه کرام دومره تابعدار د نبي علیه السلام پیغمبر علیه السلام ډېر خوشحاله شو او جنگ بدر میدان کې ډېره واچوله بل طرف نه کافر راله کافر ډېر په شان و شوکت کې دي او ډېر په جوش و خروش کې دي ډېر په فخر و غرور کې دي وایي چې نن به دا موټې مسلمانان ختمو د مخ د ځمکې نه به د دوی نام و نشان ورکو په دې واده سره راغلي دي او لس اوښانه لري دوی دلته 9 ورځې ډېره اچولې وه 9 ورځه او 9 ورځې لس اوښانه لري سبا چې 10مه ورځ ده 10مه ورځ ده د عباس نمبر دی چې دا د نبی علیه السلام ترپ دی هغه به اوښانه لالئ د الله قدرت ته ګوره چې په دغه 10مه ورځ باندې هم جنګ شروع شو او د هغه به اوښانه لال نه شو کله چې محترمو صفبندي وشوه د دواړه جانبینو نه یو بل ته مخامخ فوجیان ودرېده یو فوج د مسلمانانو دی چې لیډر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی بل فوج د کافرو دی چې لیډر ابو جهل دی او دوی سره عتبه شیبه ولی اکرمه دا لوی کفار ورسره دي محترمو 19مه د رمضان ده دا صاحب کتاب والا لیکي چې مسلمانانو روزه نیولې ده 19مه د رمضان ده 19 روزې لکه نن 19مه روزه ده نو روزه کې سړی څومره کمزوري او بیا اتیامې له رفتارې والے د مدینې نه او بیا ورته دومره لوی فوج مقابلې ته راغی خو محترم مسلمان دی دل الله پاک اسلام ورکړی دی دی چې کله دی قرآن او دین اسلام ته مخ کي دی ته غاړه ورکي نو قرآن فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کم کسان چې موږ طرف ته کوشش کوي زه ورته خپلې لارې کولاومه زه ورسره مرسته کومه ان الله مع الصابرین الله د صبر کوونکو سره دی الله بیا داسې خلکو مدد کوي نو محترمو 19مه د رمضان ده کله چې صفونه وتړلی شو نو په صفونو کې د دوی یو غټ پهلوان ډېر لوی پهلوان د ټولو نه اول چې کوم دی هغه میدان ته راوځي او مسلمانان للکارئ د هغه نوم دی اسود بن عبدالاسد دا ډېر لوی پهلوان او د کافرو مشهور پهلوان دی راووتو مسلمانانو له چیلنج ورکوي چې مقابلې ته راوځي بل طرف نه ورته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک ترا هغه ورته راوځي
او حمزه رضی الله تعالی عنہ دراوتو سره پاک باندې د توري گزار کړ او پټای دینه په یخ کې کټ کړ پټای دینه په یخ کې کټ کړ او دې سړي قسم کړو دی اسود چې قسم دې چې د مسلمانانو دا کم طالب دې د حوض دې دا خوږی خوږی وبکس کی دې لوزان رسو ما نو دې چې د خپل هم کټ شو نو په کویدو روان دی حوض طرف ته او وسی اراده داوا چې دا کمی یې رانه بهیږي نو دې حوض ته بازار ورواچو دا ټول حوض به دوی ته ګنده کړه نه به دسکلی شي او نه به اودسونه کولی شي محترمو کله چې دی داسې په خویدو روان دی امیر حمزه پې باندې بل غزار وکړو او دا کافر مخ ته ځمکې نه لرې کړو دا یې مخ ته ځمکې نه لرې کړو محترمو دی نه بعد جنګ شروع شو د کافرو د طرف نه 3 نور کسان راووته او هغوی کې هغې 3 کسانو کې چې هغوی هم ځان ته سوي کفار د کافرو په هغې کې یو دا 3 کسان چې کوم مقابلې ته راووته یو پکې شیبه دی او بل پکې عتبه دی او دارنګې درېم چې دی نو هغه پکې ولید دی دا ډېر غټ کافرو او ځان ته سوي دا د مسلمانانو مقابلې ته راووته کله چې دوی اعلان وکړو چې زموږ مقابلې ته کسان راوځي د کار دي غوسه دي د هغې طرف نه 3 صحابه راله یو عوف دی یو عفرا دی یو عبدالله بن رواحه دی دوی ته پوښتنه کوي تاسو څوک یې هغوی ورته فرمایي موږ انصار یو ورته وایي انصار نه موږ له د قریشو نه کسان راولئ انصار زموږ د قبیلې خلک نه دی موږ له د قریشو کسان راوباسئ نو دې نه بعد د دوی مقابلې دپاره یو حضرت حمزه راووتو یو حضرت علي راووتو او یو دارنګې چې کوم دی د دوی سره 3 نمبر چې کوم راووتو ناغا عبیده بن جراح رضی الله عنه دی عبیده رضی الله تعالی عنه دی محترمو صفونه بیا تیار شو د جنگ آغاز کیږي دوباره حضرت حمزه رضی الله عنه د شیبه سره مخ شو حضرت علی رضی الله عنه د ولید سره مخ شو او حضرت عبیده رضی الله تعالی عنه هغه د عتبه سره مخ شو کله چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شیبه ته ور مخامخ شو نو شیبه مردار کو حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه چې کله د خپل بد مقابل سره ولید سره مخامخ شو نو ولید مردار کو او بل طرف ته د عتبه او دارنګې د عبیده د هغوی په منځ کې لږ جنګ وشو چې دې جنګ دوران کې د عبیده رضی الله تعالی عنه پنډۍ ولګېده او هغه کټ شوله حضرت علی رضی الله عنه حضرت حمزه رضی الله عنه پې باندې په جمع حمله کوي او دغه کافر چې دا عتبه دا یې هم مردار کو درې واړه 10 نشې کړه د میدان نه مردار ویوړه محترمو د جنگ آغاز کیږي مسلمانان او کافر آمنے سامنے ولاړ دي ابو جهل چې وکتل چې لښکر مې شکست ماته لري شکست خوړونکی دی نو ورته وویل چې تاسو داسې چغه وایئ لنا العزا ولا عزا بکم زموږ دپاره عزا بت شته او ای مسلمانانو ستاسو عزا بت نشته عزا بت یې دې خلکو ته ورمخکې کو چې موږ سره به عزا بت مدد کوي پیغمبر علیه السلام مجاهدینو ته وایي تاسو داسې ناره وایئ الله مولانا ولا مولاکم الله زموږ مددګار دی او ستاسو څوک مددګار نشته تاسو وایئ چې لنا العزا ولا عزا لکم موږ دپاره عزا بت دی ټیک ده موږ له عزا نشته خو الله مولانا ولا مولا لکم الله زموږ دوست دی او ستاسو د دوست نشته ستاسو مددګار نشته محترمو فرمایي چې کله داسې خبرې اترې وشولې پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو له حوصله افزایي ورکوي او ورته فرمایي چې ما درته نه ویلي چې په جمع باندې حمله وکړئ نو حمله به هغې پورې نه کوئ محترمو دلته زمانه یو خبره نیمه منځ کې پاتې شو هغه داسې ده چې کله دوی د جنګ ته آغاز کو نو یاد لرئ چې مسلمانان چې په کومه علاقه باندې وو نو هغه شغلنه علاقه وه او کافر چې په کومه د بدر په کومه علاقه باندې وو د بدر په کومه ځمکه وو نو هغه مټه خاوره وه مسلمانانو سره اوبه نه وي یو حوض دی او تالاب دی او نور دي اوبه کافرو قبضه کړي مسلمانان ستړي ستومانه دي روژه ده الله رب العالمین ورسره وړاندې مدد سم کوي
چې الله رب العالمین په باندې باران راوورو او چې باران یې راوورو دا غي سره هغه ته وبسه واشوي او د وبو سره سره مسلمانان چې دي هغه چې په کومه شکلنه علاقه باندې وو نو په شګه باندې چې باران وشي هغه مضبوط شي الله پاک ورته راغی نسب قالبونه جوړ کړه هغه شګه ورته مضبوط کړه او کافرو ته هغه په مټه خاور ولاړو باقي چې باران وشو نو دا غي نتیجه جوړ شو خټه دي جوړ شو الله رب العالمین مسلمانانو د تمکولو د پاره پاوی باندې امانتن نعاس داخل کو چې داغه سره داوی نه استومانی ختم شولا استومانی ته ختم شولا او په جنگ کې بیا ډیر مضبوطو او ډیر تازه الله رب العالمین وسره خپل مدد کوي تمام محترمو کله چې جنگ باقاعده آغاز شو د دوه طرف نه خلک راوځي او یو د بل سره جنگيږي حالت د روان دي چې مسلمانان په ترقې دي مسلمانان د جنگ په ګټه کې دي د دوران کې صحابي و عبدالرحمن بن عوف نامه لري هغه فرمایي سب یو سب کې ولاړ یما بسم کې یو طرف ته بل طرف ته دما شومان لرما وای دی ما شومان کې ما شمرات وای ایکا کا جانا دې لخر کې ابو جهل کم یو دې وای ما دی ما شومانو ته وکتلا چې دا ما شومان ولې دا ابو جهل تپوس کوي وای ما سو نوی دین بعدو لګ وخت بعد می بیا د ایمان تپوس کوي ته ایکا کا جانا ابو جهل کم یو دې وای ما ورته وی چې ما شومانو تاسو په ابو جهل باندې سکوي راته او فرمایلا دا ګستاخی رسول له زمون پیغمبر بارکی بدیر دیوائی نن بمون دسر گورو وی کل چی ابو جہل راوتلو ما وردوی ما شمانو ابو جہل آگیو دے وی دی ما شمانو چی کل اکتل چی دغ راوتلو زانی تیار کو او چانتا پوسنکی دوانو ما شمانو ور مندکللا ابو جہل باندی پی در پی گزارو نشورو کللا ابو جهلی داسی ہوالو چه ابو جهلی دن سورلین نسکور را گزار کللو نسکوری را گزار کو او دوان روڑو پی مانے پا جمع عملو کلا ابو جهلی بازے کی مردار چرتا غٹ کافر چی دا چا دا یقین نو چی دا ما شمان دا بلا دا ابو جهل مخی لورشی نن اللہ پاک دا کے دو ما شمانو چی دیو نام معاذ دا و دبل نام معوذ دا دا بوی دا اللہ صلی اللہ پاک دا ظالم جابر دا رسول اللہ مقابلے تا چراوتے رہے دا عظیم کافر اللہ دا بوی پلاس مردار کلچی ابو جہل پریوتلو دا ابو جہل یو زوید اکرمی نامنا اگچیو قدر چی پلاری را لغوالو پا منڈا باندی رازی او پا معاذ باندی گزار کئی دا معاذ لاسی پا ویخ کوالو دا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لاس پا تردا سے غسلو چی صرف پا پوست کی باندی قائم دے او باقی دن اسی زنگی گی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی گی کرچی اگدل چی دا لاس را ترکاوٹ جوڑی نو دا لاسی دختی لان دکللو او دا لاسی دزان پویر کی لری کللو اب پوستکی پسیم کٹ کو او لاسی پریخو دو جنگی کل چڑیر جنگو شو آگا اکرام پکیم وہ لگے دو آگا پکیم مردار شو نو معاذ و معوذ دیو اکی دا جنگ کلے شو دی دوان را روان شو پیغمبر علیہ السلام طرف ترالا نبی کریم علیہ السلام فرمائی چانا لاس مبارکی والا رواغستو او پدی لاس بسی والا پیون کو پدی لاڑی لو عابدہنی پراک کرنا او داغی سر داغا لاس بالکل صحیح سلامت صحیح سلامت محترمو چکلا ابو جہل دا دوی نو لگی ندوی تا پتہ ہو لگی رہے اس کو جنگ زیاد سر شو او جنگ دیر سخت ہے نبی علیہ السلام در یہ دوانو معشومانو نے تپوس گئی ایوکما قتلہو کم یو پتا سکی دا ابو جہل مڑکو نو دوانو وچیب مونگا دوانو وجلے رہے پیغمبر علیہ السلام وی توری وقے چو توری ولو قتلی نو دا دوانو توری دا وینو کا کڑے وے پیغمبر علیہ السلام و تو فرمال کلا کما قتلہو تاسو دوانو وجلے محترمو دا کفر و دا اسلام دا عظیم ماری کا
چې مسلمان بے سر و سامان دي کافر د هر قسم سامان سره لیس دي هر قسم سامان وسره موجود دی او دا جنگ چې کله سٹارټ شو نو محترمو د سٹارټ نه فتح د مسلمانانو دا الله رب العالمین د فتح هغه آثار مسلمانانو ته وښودله او یو یو په میدان جنگ کې چې راوځي الله پاک هغوی ته فتح ورکوي دې جنگ کې یو صحابي دی هغه فرمایي حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه په دې جنگ کې لګیا دی تور باندې جنگيږي هغه ما جنگ کولو زما تور ماته شوه وای زر په منډه منډه سور جنگ دی پیغمبر علیه السلام درالم دا الله نبی تور می ماته شوه پیغمبر علیه السلام راله د کجوري او شاخ راکو یو ښه وی چې دا والا صحابي وای قسم پر د جنگ د ختمېدو پورې پاغل لرګي باندې بچنګېدم او چې دا چا تورې ته مې هغه لرګي راچولې نو تورې ولا ماته کړې دا او زما هغه لرګي کوم چې ماته پیغمبر علیه السلام د تورې په نیت راکو هغه زما سره ډېر وخت پورې وایو ډېر وخت پورې را سره موجود او د کوم وخت پورې د طلحه اسدي دجال کذاب د زمانه پورې د سره دا موجود د بیا دا صحابي شهید کو دا عکاشہ رضی الله عنه محترمو دا الله رب العالمین مدد دے الله رب العالمین د مسلمانانو د حوصله افزایی لپاره ابتدا کې زر ملائکه راولېږل د مسلمانانو د حوصله افزایی لپاره بیا د هغې نه بعد 2000 نور راولېږل 3000 شوي او د هغې نه بعد 2 نور راولېږل چې ټوټل 15000 شوي قرآن کریم کې الله فرمایي استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکة منزلین اولا کی ب1000 من الملائکہ بیا ب3 من الملائکہ او بیا ب5000 من الملائکہ یعنی آخر کی فرشتے 15000 اللہ رب العالمین راولے گئے صحابہ ہوئے چې دا فرشتي په سپینو اسونو باندې ناسو او پټکی به والو وای موږ پکې د جبرئیل علیه السلام आवाज هم اوریدلو چې جبرئیل به پکې دا आवाज کو اقبل یا حیزوم خپل استوي حیزوم مخکې شو اسی به دا اسونه غلولا په کفارو باندې د روح د دباو اچولو د پاره محترمو دا د اسلام او د کفر د حق او د باطل دا عظیمه معرکه دا په 19 رمضان باندې شوی و پدې کې 70 کفار د کفارو دا پکې مردار شو او 70 چې دا د وینه قیدیان شو او مسلمانان پکې 14 مسلمانان دا پکې شهیدان شوی محترمو دا 70 کم کافر چې دوی قیدیان کړه د دوی نه بیا دوی پیډیو واغستله او په هغې سره مسلمانانو ته ډېر قوت میلاو شو ډېر طاقت میلاو شو محترمو دا د اسلام او د کفر عظیمه معرکه چې یو طرف ته 313 مسلمانان دي او بل طرف ته 1000 کافر دي مسلمانانو سره 3 اسونه دي مسلمانانو سره صرف 8 توري دي مسلمانانو سره صرف 6 جنگي جامې دي بل طرف نه 1000 فوج دي سلو سره اسونه دي سلو سره جنگي جامې والا دي او د هر قسم وسلونه لیس دي محترمو کله چې د قیدیان نبی علیہ السلام ته مخامخ شو عباس چې د نبی علیہ السلام تر دی پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي عباسا وای پیډیرا والا عباس دوی د الله نبی دما سره هغه لسو خانو چې په دې ورځ به مې هغه لاله ولا هغه را نام ستا لشکر قبضه کړه ما سره نور څه نشته پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي عباسا وای درو مه وایه ته چې کله راوتې او تا چې هغه سره راواغسته او خپلې بیبي ته یې ورکړه چې که د جنګ نه واپس رانلم نو دا سره دې سیزي کې تا هغې دفن کړه چې بس تا ته پته وه ستا بیبي ته پته وه هغه سره څه شو دا ورته وایي چې تا ته چا ویلي دي هغه ورته وایي زه خپل رب خبر کړی یم وایي ښه چې د دې نه ته دې خپل رب خبر کړی نو پته لګي چې ته رښتینی پیغمبر یې کلمه راته وایه عباس رضی الله تعالی عنه ایمان راوړو محترمو دا د کفر او د باطل یو عظیمه معرکه وه جنگ بدر په دې کې الله مسلمانانو له عظیم فتح ورکړې ده چې دا فتح په قرآن کې بار بار ستایلی شوې ده او د کافرو بېخوني شوې ده د کافرو هغه طاقت چې دی هغه په خاورو کې ورته راوتی و دوی چې څومره سامان وړی و هغه مسلمانانو د غنیمت په طور باندې قبضه کړو هغه اویا یې ترې مردار کړه اویا یې ترې قیدیان کړه د هغوی نه د یو تن نه څلور زره دیناره دا یې فدیه واخیستله په دې سره اسلام نور مضبوط شو
محترمو زموږ د ټول تقریر خلاصه دارا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حق او د باطل د فرق راوستلو د پاره د جهاد میدان ته وته جهاد میدان ته وته الله رب العالمین هغه ته په جهاد کې فتح ورکړی دا 56 یا سکم زیات غزواتو کې نبی رسول الله په خپل شریک شوی دی په احد کې د غاښ سې مبارک شهید شوی و په خپل باندې په جنگونو کې تللی دی اب مکه او صحابه ور سره نو محترم مقتدا سبق راکړي چې د حق او د باطل کدا سي ماریکی راځي هغه کې ورستو کېږي نه او د خپل پیغمبر په سنت باندې استقامت اختیاروي د کفر او د باطل د کفر او د اسلام فرق براولې هغه بس سره په جهاد سره الله رب العالمین دې ممتاز ته د حق وینا او بیا په هغه باندې د عمل توفیق نصیب کړي او الله رب العالمین دې چرته چې مسلمانان دې دنیا په ګډ ګډ کې الله دې په کافرو باندې غالب کړي الله اسلام غالب کړي کفر مغلوب کړي الله د کشمیر د مسلمانانو غیبی تعاون کې الله رب العالمین اسلام غالب کړي کفر مغلوب کړي عقیده د اهل سنت والجماعت په ټولو باندې بالا ولري الله زموږ مسلمانانو اتحاد او اتفاق قائم دائم ولري الله رب العالمین سواران خواب شو نورم الله باندې د خیر په قدر د حاجت نافع د رحمت د خیر باران وکړه صلی الله تعالی علیه خیر خلق محمد و علیه و صحبه اجمعین